الله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن المنايا لا تتيش صهامها कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। काबिल एहतराम शख्सियत द मुसलमान हयात और जिंदगी और दा जुंद दाहुम द अल्लाह पाक यो अजीम नेमत से नो दारंगी द मुसलमान मर्ग द खालिक अर्द समा द तरफ न यो अजीम नेमत से दारंगी द शपी रोजी द दे खालिक को पैदा उनकी अल्लाह दे खुदे खुदे और दगे अल्लाह बदेश पो रोजू के फर्क पैदा करे दे संच प मखलूक के फर्क दे अंबिया अलैहिमुस्सलाम कुल अंबिया दी इमामुल अंबिया नबीउल अंबिया बके मोहम्मद मुस्तफा दे हर नबी बा ईमान रोड़ी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बांधे और पशपद मेराज बांधे ठूलो अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इक्तिदा करेगा। अंबिया ठूल अंबिया मगर शान वाले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ज़मून मशरान बेतालिम और खियार और दाना खलको वे वदलास पर गुतु के फर्क दे बदेश पो रोजू के फर्क दे नंद जुमे रोजदा मिशकात रावाला दा उलमा मुफ्ती साहब दिनास की 121 सफर अखकार का हुजूर फरमाई मा मिन मुस्लिमिन यमूत यौमल जुमाती औ लैलतल जुमा इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्र रहमतुल लिल आलमीन पर रहमतुल लिल आलमीन शान सर फरमाई और द जुमे द रोज फजीलत और शान बयानी जो मुसलमान मा मिन मुस्लिमिन यमूत यौमल जुमाती औ लैलतल जुमा यो मुसलमान द जुमे पशपबांदी या द जुमे परोजबान वफात नदी रोज शराफत व मकाम दारे इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्र कुर्बान रब्बुल जलाली द खबर द अजाब न महफूज साथी दा शराफत द जमानी दे दे हदीस पर तशरीह की मिशकात रावाला पर हाशिया 5 नंबर उगोरा कि फितनतल क़ब्र द अजाब द कब्र ना और पर कब्र के द फरिश्तों द सवाल और जवाब ने अल्लाह महफूज साथी दा दी जुमे द शपे द जुमे द रोज़ फजीलत मज़ाहिर हक लिखी द मिशकात सरहा द जुमे पशपो द जुमे परोज बांधे हर नेक अमल के देदा औ या दर्जे मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब द सकरली की
چې نور نه سمېږي نو د جمعې په شپه د جمعې په ورځ یو ځل سورت یاسین ولوله چې د او یو سورت یاسینو ثواب دې نصیب شي. دا دومره د فضیلت نه ډکې شپې روزي دي. علامه علي قاری ترمذی کې کتاب الجنائز کې د دې حدیث په تشریح کې لیکي چې دا عذاب د جمعې په ورځ پورته شو، د جمعې په شپه باندې پورته شو، نو د خالي د ورځې نه بیا شروع شو. وایي نه، وایي فالاطلاق هو الاول والاول هو الاولى. وایي دا حدیث مطلق ذکر شوی دی چې رب ذوالجلال پرې عذاب پورته کړي، نو وایي دا لومبۍ غوره خبره ده نظرا الی فضل المولا، دا الله هغه فضل او شان په اعتبار سره دا عذاب تر قیامت پورته شي. بلا په میدان محشر کې چې پاسې ستا په شا باندې به یو مهر لګېدلی وي او دا مهر به د شهادت وي، د شهادت د شهداو په صف کې به روان دی، د شهداو په صف کې. دا د دې شپې او د دې ورځې هغه برکات دي، برکات. او مرګ د فنا نوم نه دی، د فنا. په مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه باندې علامه عبدالقیوم حقانی دامت برکاتهم العالی یو کتاب ولیکو، د اتوار پر ورځ راغلی او نه ځان سره راوړو. وایي مرګ د فنا نوم نه دی، د مکان د انتقال نوم دی. د بیبي په خېټه کې ځان له یو نظام او دنیا وه، د دنیا په خېټه کې ځان له یو نظام او دنیا ده، د خوب په خېټه کې ځان له یو دنیا او نظام ده. یو سړي خوب لیده، وی 19 نالم شل علمه چې راویښ شي نو هېڅ نه و، وی هغه 19 ښې وي. نو د خوب په خېټه کې ځان له یو نظام دی او د دنیا په خېټه کې ځان له یو نظام دی. د زنکدن په خېټه کې ځان له یو نظام او دنیا ده. او څنګه نظام او دنیا ده؟ ابن الفارس یو بزرگ تیر شوی دی چې د زنکدن وخت شو، 8 واړه جنت ورته داسې ښکاره شو. حدیث مبارک کې راځي چې فرشتي مسلمان ته جنت ښکاره کړي، کافر ته جهنم ښکاره. او وی هذا مقعدک، دا ستا د قیام ځای دی، ورته وګوره. دې ته رواني ابن الفارض د تقوا په هغه لوړ مقام چې دا 8 جنتونه یې ولیدل. په زنکدن کې شعر وایي لو كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت إيايا. وی که زما د محبت او د بندګۍ اله تا سره دا مقامي دا ته جنته، نو ما خو ځان لوټاو کړی، ذات جنته څه کوم؟ زه رب د 8 جنتونو غواړم، زه رب د 8 جنتونو غواړم. جنتونه پورته شو، الله تجلی وکړه، د روح پرواز وکړه. اقبال ځکه وی نشانی مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست. وی او نوی کلیوالو راشه چې د ایمان د ویزې سره په مبارکو لمحاتو کې د فانی جهان نه د عالم برزخ ګورنمنټ ته پرواز کوي. مسکراهټ او خندېدلې په شونډو باندې پراتې. ابو ذر غفاری رضی الله عنه په ځنګل کې وفات کیږي. چې وفات کیږي بیبي ورسره ناسته په جړا شوه. وی ولې جاړي؟ وی جاړم بنا په دې دشت بیابان کې به تا سره څه کومه،
کفن نشتا نور څه نشتا تا سره به څه کوم ابو ذر غفاری رضی الله عنه ورته فرمایي وای ما د محمد رسول الله نه اوریدلی دي چې زما په صحابو کې به زما د یو صحابي وفات په ځنګل کې کیږي او د سورو یو دسته براشي د سورو هغې به د هغه د تجهیز و تکوین انتظام کوي او ما ته امید دی چې هغه ځیم سترګې پټ کړې روح پرواز وکړو ابو ذر غفاری بی بی فرمایي چې ومې کتل په آسونو باندې د سورلو یو قافله را روانه ده یو قافله او راورسېدل یو نوجوان ته راکوز شو ورسره غوټه ده کفن یې ترې راواغسته او یې قبر وکنسته ده ته یې کفن واچو جنازه یې په وی بیا هغه مخلوق نه و ځکه د ایمان سره مرګ دا رحمت د رحمت دا اعزاز د اعزاز نو ما ځکه تاسو ته وي دوستانو چې دا ځان له یو عالم و دنیا شروع شوه او مرګ د فنا نوم نه دی بلکې د یو بل جهان نوم دی اقبال مرحوم دې ته اشاره کړې ده وہی تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے آسمان اور بھی ہے اسی شب روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے تو پرواز بکے روانی زکا فتاوی دارالعلوم زکریہ دویم جل 75 صفحه لیکي د قبر خوشحاله د قبر راحت د 150 احادیثو نه ثابت دی الله دې د مرحومي د قبر راحت د قبر خوشحاله نصیب کړي اوس د ایصال ثواب په بنیاد باندې ټول یو ځل سورت فاتحه او 3 ځله سورت اخلاص ولولئ د هغې ثواب به مرحومي ته وبخو د جمعې دعا